السلام علیکم. د 16 دسمبر خو ډیر افسوسناک ورځ ده په دوو حوالو سره، خو بیا چې د هغې نه څه مونږ زده کړه ونه کړه او مونږ د 16 دسمبر د آرمي پبلیک سکول د شهدا د والدینو سره رویه داسې ده چې هغوی اوسه پورې مطمئن نه دي او یو مذاق مو ورسره وکړو. او نن د هغې یو عجیبه واقعه مشهور صحافي دی اسد علي تور وکړه، د هغې یو ویډیو مې کته. هغې کې هغه وایي چې د یو کال پس په 2014 کې دا شوي، نو کال پس مونږ په 16 دسمبر برسۍ باندې آرمي پبلیک سکول ته لاړو. دعوت یې مونږ چې یو خصوصي ریپورټ پې وکړو. نو چې مونږ لاړو نو یو میجر صاحب وایي زه په هغه ورځو کې په اے آر واي کې هم د کاشف عباسي سره زمونږ ټیم ټول پوره لاړو. وایي مونږ چې لاړو ریکارډینګ مو شروع کړو، ماشومانو نه مو تپوسونه وکړو، ماشومانو چا گیم کو، چا فوټبال کو، چا باسکټبال کو، چا بیډمنټن کو. او مونږ چې به کوم ځای ته ورنږدې شو میجر صاحب به راسره نو ماشومانو به ووایي چې بس پاک فوج زنده باد او مونږ به ټول فوج ته ځو، دا خبرې به یې کول. خو ما ته داسې ښکاره شوه چې دوی ټولو دا بیانونه یو شان دي، لکه چې دوی ته چا دا سبق راټپې لګولي او یاد کړي ورته. وایي بیا مونږ یو ځای نه مخکې شو، نو زه د خپل ټیم نه لږ شاته شوم او کاشف عباسي د میجر صاحب سره مخکې شو. نو ماشومانو نه ما تپوس کوو چې تاسو په 16 دسمبر دا واقعه وشوه نو تاسو کوم ځای وئ؟ نو هغوی وایي چې موږ خو دلته نه وو. وایي ما چې تاسو چېرې وایي موږ خو د بل سکول یو، موږ یې راوستي یو چې تاسو به دلته کې نن ورځ تېروئ، د دې سکول هغه ماشومان خو دلته نشته. وایي زه ورغلم کاشف عباسي ته مې وویل چې معامله خو بدله دی که خو یو هم د آرمي پبلیک سکول ماشوم نشي، دا خو د نورو سکولونو راوستي او دا سبق یې ورته راټه کړی دی چې د هغې قربانیانو نه پس هم مونږ څه خفګان نشته. بیا ما دلته کې پېښور کې چې بیورو چیف و هغه ته مې کال وکړو چې دا خو څه مسله دلته کې خو یو هم د هغوی شهیدانو لواحقین نشته، والدین نشته. وی هغه راته وایي چې پېښور کې یو بل ځای دی کور کې دا ټول هلته راته راجمع شوي والدین او دواییه کلمات دواییه تقریب دی، په آرمي پبلیک سکول د دوی نه ځي. وی چې هلته لاړو نو ما د یو شهید د مور نه تپوس وکړو چې جي دا خو ډېر لوی د اعزاز خبره ده. وی راته غوسه شوه چې د څه شي اعزاز خبره ده، مونږ بارډر ته لیږلي وو ماشومان چې تاسو شهیدان کړه، دا خو مونږ سکول ته لیږلي وو، دوی حفاظت نه دی کړی. نو دا ډېرې افسوسناکې واقعات به مخې له راځي. الله دې داسې وکړي چې زمونږ دا فیصله ساز او صاحب اختیار عقل و دانش نه کار والي د خپلو غلطیانو نه زده کړه وکړي او عوامو له حقیقي خوشحالي ورکړي، ځکه چې د عوامو ګیلې ډېرې دي او دا کله چې ګیلې ډېرې شي او د اظهار نی نو بیا لاوتې جوړه شي یکدم دغه شي. ځکه چې په سوشل میډیا پابندیانې دي، په میډیا پابندیانې دي، که معمولي اواز چوته تشدد د باندې کوي، احتجاج نشي کولی پرامن، نو دا شی ډېر خطرناک. خدا لاوه په یو ورځ کې نه، دا ټایم ملي او چې کله پټاو شي نو بیا د لاوې نقصان تاسو ته پته ده چې غیر چاپېره هر څه تباه کوي. الله د پاکستان عوام او پاکستان په خپل حفظ و امان کې وساتي، خو سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.